السلام علیکم ملګرو. رانا سنولا یوټرن واغشتو. رانا سنولا یو سور ورځې مخکې دا بیان جاری کړو چې په پاکستان کې بعد 25 سال نه کم عمر والا خلک اوټ نه چي، یعنی پکار دا چې د پاکستان نه اوس دا وخت چې کم اوټونو ایج دی هغه 18 سال دی، چې کم سړی جنۍ 18 سال شي نو هغه اوټ اچول شي، هغه اوټ د پاره الیجیبل شي اوټ پول کولو د پاره. نو رانا سنولا وی چې 18 سال نه 18 سال نه موږ د عمر 25 سال کو چې 25 سال کس وي نو هغه به اوټ اچوي. نو په هغې باندې خلکو دومره زیات د تنقید ښکار جوړ کو چې رانا سنولا اوس یوټرن اغشتلی دی. اور اصل کې دا ټول پلاننګ صرف اور صرف د یو عمران خان دغه دپاره دی، یعنی عمران خان نه دا نوجوان نسل لرې کولو دپاره دی، ځکه عمران خان سره ټول ینګسټر دي، نوجوان هلکان دي. نو دی وایي چې دا هلکانو دا ووټر تعداد کم شي، دا هلکان د 18 سال نه چې کم یا 18 سال 25 سال نه چې کم کسان دي 25 نه 18 پورې د دی ووټ په مونږ ختم کو نو د عمران خان د اوټونو تعداد به کم شي. یعنی یو عمران خان هراولو د پاره، یو عمران خان ډیفیټ کولو د پاره دی داسې مطلب داسې پلانینګونه کوي چې د قانون خلاف فیصله هم دی کوي. خیر چونکه عمران خان مخکې هم دی له دا ویلو چې داسې چل به وکړو چې د اوټونو مشین به راوړو چې په کومو مشینو باندې اوټونه پول کېږي، یعنی په فنګر پرنټ باندې به سړی ځي فنګر پرنټ په لګوي اوټ پاچولی کېږي، ډیجیټل کاونټینګ به هم کېږي، د کاونټینګ مسله به هم تیوځي. نو دا مسله به هم ختم شي چې یو کس ته هغه 2 اوټونه واچول، دغه شی به هم ختم شي. په فنګر پرنټ باندې به اوټونه کو. نو عمدې مخالفینو، عمدې د مسلم لیگ نون کسانو، عمدې پیپل پارټۍ والا مخالفت وکړو چې نه اوټونه چې په کومه طریقه دي همدا طریقه مشین راوړو ضرورت نشته، د یې مخالفت وکړو. که عمران خان کې غلا و هغه به د مشین خبره نه کوله چې اوټونه به موږ په مشین. خیر رانا سنولا چې دا بیان جاری کړی نو پرون بیا را شهزاد اقبال یو صحافي دی چې د هغه په پروګرام کې ناستو، نو هغه ته پوښتنه وکړه چې یعنی تاسو په کم بیس باندې دا اوټونو دا چې کم عمر دی حد چې کم دی دا 25 سال ته رسوئ. نو رانا سنولا ډایرکټ یوټرن واغشتو چې ما خو صرف هسې خبره کړې وه، نو حکومت دا خبره امپلیمنٹ کوي، نو حکومت په دې باندې عمل درآمد کوي، ما صرف یو خبره کړې وه، هسې یو سجیشن مې ورکولو چې د اوټونو دا تعداد چې کم دی د اوټونو د اچولو دا چې کم ایج لیمټ دی دا به موږ 25 سال کو. دا ما صرف یو هسې عام خبره کړې وه، حکومت په دې باندې عمل درآمد نه کوي، چونکه په دې باندې عمل درآمد کول پکار هم نه دي، ځکه یو کس دی هغه له په 18 سال کې ته نیشنلټي ورکې، آی ډي کارډ هولډر شي، هغه لایسنس دپاره اپلای کولی شي، هغه هر څه دپاره په خپل آی ډي کارډ باندې اپلای کولی شي، نو بیا اوټ ولې نشي پول کولی؟ بیا پکار ده چې اوټ هم پول کولی شي. بل حکومت دا پالیسي وګورئ چې د 55 سال مخکې 60 سالو باندې به چې یو کس ورسېدو هغه به پنشن ایښتو، اوس 55 سال ته عمر هغه د پنشن هغه عمر چې کم دی هغه هم راکم کو 55 سال کو. نو بیا پکاره چې دا اوټ اچولو هغه عمر هم راکم کې 18 نه 15 سال کې، نو تلاس 18 نه 25 سال ته رسې چې 25 سال نه به کم عمر والا خلک اوټ نه اچوي. نو په دې باندې رانا سنولا شدید د تنقید ښکار جوړ شو چې بیا هغه د تنقید نه پس د خپل بیان نه یوټرن هم واغشتو. خیر تاسو دې حوالې سره رایه ده د اوټ اچولو عمر څومره پکار دی؟ آیا 18 سال صحیح دی که نه 25 سال ته رسول پکار دی؟ کمنټ لازمي وکړئ.